بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولا يصح السلام حتى يقبض رأس المال قبل أن يفارقه فيه. عجب باب السلام بیان شروع دے او تقریبا پنځم درس دے. نو د بیع سلام د شرایطونه یو شرط بل بیانې او کوم داسي وایي چې دا د رأس المال لپاره شرط دی. نو هغه دا ده چې مجلس کې به رأس المال باندې مسلم الیه قبضه کوي او کچره مجلس کې قبضه ونه کی نبی بابا سلام فاسد وي. حتی اشاره هم نه ده کافی چې رب السلام پیسې کی دیو مسلم الیه ته وایي چې دا پیسې دې شولې اله بس کېږي چې باقاعده پیسې وایي کې قبضه پوهه شولې مسله باندې نور اصطلاحات خو پیژنې کړه. نو وی ولا يصح السلام سینه د بیا سلام حتی يقبض تر دې چې قبضه کې مسلم الیه رأس المال لرا قبل ان يفارقه مخکې دینا چې جدا شي د رأس المال لا یا هو د رب السلام نفي بده مجلس کې رأس المال نه که جدا شي بده مجلس کې نو بس به بابا سلام نه شي ضروری دا چې قبضه وپی کوي. برګوري جی اوس یو سوال جوړ کوي ولې دا ضروری ده چې مسلم الیه با رأس المال باندې مجلس کې قبضه کوي؟ نه جواب دا دی مولوی صاحب کچری دا رأس المال نقود کم شي چې بتاین سره متعین کیږي نه به قبضه ځکه ضروری ده که قبضه ونه کی نه دا نقود بم دین پاتې شي او مسلم فيه already دین دی نه خو بابا یو دین بالدین راشدی تبیل الکالی بالکالی ویل کی حدیث کې ته من راغلی چې یو عوض معنی هم قبضه ونه شي پوه نه شولې او کچره رأس المال عینو ما د هدایتنا غنم غیستیو مثلا لس منه په پنځل لس منه وربشو باندې دا پنځل لس منه وربشي رأس المالو عین دی یا وربشي لري کا وربشي نه سې کیږي کنه خو به بل شي راځي لانجه راځي کنه ایو ځای باندې خو قبضه ضروری کې خېلې می ربا کې ویلو کنه یار هیر دي نه جنس کې بدلم وینو نسا خو بهر حال آرامه دي سی وای ما د غنم خستې لسمنه دمه ته شامی په کتاب باندې خستې دي سی وای بس شامی کتاب به پورا درکو نو که دغه شامی کتاب دا قبضه که پیسې وي هغه وجه هوتی رشوله کنه او کچری شامی کتاب باندې دا مسلم الیه هدایت قبضه ونه کی او already ما زجما رب السلام دا خو مسلم فيه باندې بچیرته مشت پس قبضه کوي په دوړو به قبضه را نشي نو بیا سلام چې مخبل معنی دا بفوت شي اسلام سلام او اسلام سلف د دې معنی دا چې قبضه کول یو معنی به قبضه کیږي او دلته به یو معنی شو پتل لګي پوهه شوي کنه به وره مسله دا بیان شول چې رب مسلم الیه با پر رأس المال باندې مجلس عقد کې قبضه کوي. وس ولې دا قبضه ضروری ده؟ نه جواب کچري د رأس المال نقود وی نو که قبضه ونشي نو به یو دین بالدین نقود بم دین شي او مسلم فيه already دین دی نو به یو دین بالدین به یو کالی بالکالی بلازم راشي په دې پوه شو تدریج به عبارت وي دا بل برستو کوګورې وته. اما اذا كان من النقود هر کله چې دا رأس المال د نقود نه نو قبضه ولې ضروری ده فلانه یعنی دراهم د نانیر وغيره فلانه افتراق كقبضه ونشي نو به خو به افتراق راشي د بای او د مشتری د مسلم الیه او د رب السلام عن دین بدین د دین بدین دوړو په ذمه بشه پاتې شي. وقد نهى النبي عليه السلام د دین منع کړی دا او وقد نهى النبي عليه السلام او نبی علیہ الصلوۃ والسلام نهي کړی دا عن الکالی بالکالینا او کچری دا رأس المال عین شي وسی وایا
ما دنه غنم اخیستی ولس منه اخو به 2 میاشتې بس راکوي بالفرض او سمنه مولا مقرر کړي د شامی دغه اته واړه جلده نه که هدایت په مجلس کې به دغه جلدونو قبضه ونه کی او زه already مسلم فيه مانم قبضه نه کوم خو به چېرته 2 میاشتې پس راکوي نو د بیا سلام معنا د سلام اسلام نه دی یا سلف اسلاف نه دی او دی کې قبضه کول چې د قبضه والا معنا پکې ده معنا د تعجیل معنا تعجیل قبضه نه اسلام یا اسلاف کې رچا معنا د مولوی صاحب تعجیل نو مسلم فيه هو اسم تعجیل نشتا نو که رأس المال کم تعجیل ونشي نبی بر اسلام او د اسلام معنی خراب بشي په پدن لګي پوه شوي کنه شامی باندې رأس المال له هدایت قبضه ونکي او زه خو already په مسلم فيه باندې 2 میاشتې بس قبضه کوم منظم قبضه نشتا نه په دوړو قبضه را نشي د سیده کنه دوړه به تعجیل شي تعجیل نیټهدار حالان کې بیا سلام اسلام نه دی یا بیا سلف ورته وي اسلاف نه دی او اسلام یا اسلاف کې معنی د تعجیل دلته ک تعجیل په سمانو کې نشي مسلم فيه کې خو اسم نشته رأس المال کې هم کې نشي نه د اسلاف او د اسلام معنی به خراب بشي پتن لګي پوه شوي کار حالان کې دا قاعده موږ بار بار وایو چې په شریعت کې دا کوم وقود دي داغو کوم معنی مقتضا معنی داغه موافق به احکام ورکه دا واقعي موافق نشو وګورئ وان كان عينا کچری در اسانه مسله واسي مقدر کړه کچری دا عین وی نو به ور فلن السلام چې مولوی صاحب دا خو اخذ عاجل باجل ایدا اسانه معنا ولا هي تعریف دار چې اخلبا عاجل شي راس المال باجل هغه مسلم فيه چې دا اب عاجل نو که راس المال عاجل نشي دا خو به دواړه عاجل شو اذ الاسلام والاسلاف اسلام ورته او که اسلاف ورته دا دواړه چې یم بیان خبر ورکه یعنی تعجیل نه نو تعجیل مسلم فيه کې خوشته ده نه کدی بلکې ختم کې کار بورانچ فلا بد من قبض احد العوضين ليتحقق معنى الاسم دې بار چې اسم معنا متحقق شي او بل عقلی وجواب ورولې سي منګه دا خبره پرون کړی و دا مسلم الیه دا بیا سلام منګ دې بار جایز کړی دا چې مسلم الیه غریب سړی دی دا مبيع دا مسلم فيه چې پیدا کوي غد بار او تر پیسو ضرورتي نو لکه رب السلام دا پیسې په حال ورکه چې به تا د پاره میشته 2 میشته لټي خې دغه کې خلا مسلم فيه برابر کی کنه درته تیار وي کی کنه ته سیده کنه ده اوس کو هدایت غریب سره دی مسلم الیه د لږ پیسې په حال ورنکم دا به مال به دا مسلم فيه کله تیاری خپل تیاری چې پیسې خو ته ملاو شي چې ته به تجارت شروع کی زما غشي به ماته تیار کی نه رسې به ولانه لا بد من تسليم راس المال او ځکه ضروری دی تسلیم در راس المال او عالیه تقلب المسلم الیه دې د بار چې تصرف وکي مسلم الیه فيه بدی سمن راس المال کې چې تصرف یو کې تجارت بکې کوي نو فیقدر قادر بشي دا مسلم الیه هدایت على التسلیم په مسلم فيه بس پارلو باندې نه رسې به ولهذا قلنا اشتراط د قبضه دا ضروری دی چې هغه مسلم فيه حواله کول معنی قادر شي دغه د وجه موږ دا مسله کوم ولسم چې بای سلام کې خيار شرط نه ټیک پوه نه شولې بای سلام کې خيار شرط ول نه دی ټیک ځکه خيار شرط چی کنه دا معنی د قبضي یعنی تصرف سړی ته نه حاصلېږي ولی موږ ویلو که تاسو زین کې خيار شرط انعقاد بيع الى رمانی اوي بيع انعقاد تنفريدي د حکم به اعتبار سره خاصره حکم به اعتبار سره چې انعقاد ته به نه د بریخي نو قبضه مرانه لا چې قبضه مرانه لا نو مسلم قبضه رانه لا کنه نو مسلم فيه معنی قبضه نشته رأس المال معنی نشته نو بایول غالي بالکالي دی ونه شولا یا مسلم الیه چې د مسلم فيه تیاری نو څنګه به تیاری پیسې خو د ملاونه شولې بدل لګي پوه شوي کنه بای شرط بای سلام کې خيار شرط چې دا جایز نه دی وجه څه د خيار شرط کې قبضه حکم به اعتبار سره قبضه چاتم نه ملاويږي ولی انعقاد بيع لرمانی وی ویلی مو کنه چې قبضه مسلم الیه ته ملاونه شولا
رأس المال باندې قبضه ونه شوله نو خو ضروري ده ونه شوه اوس مونږ ویل چې ضروري دي خبره ولهذا قلنا لا يصح السلام والسلام ندسي اذا كان فيه خيار الشرط لو ما دوړو د پاره کې خيار الشرط یو له حدی ما وی وجه صد لانه يمنع تمام القبض ذکر خيار الشرط دا معنی وی تمام قبض لره ولي لك قبض لره معنی وی لكونه مانعا من الانعقاد من ویلی کنه خيار الشرط خو انعقاد لره معنی وی خو په حق د حکم کې لکه غوړه ښا اصل کې قانون زمونږ د حنا بودا دي چې شرط مؤثر په سبب کې کسا ذهن کې په تاخير د شرط سره تاخير د سبب راځي حسامي کې ویلي ښا تاخير د چا راځي سبب په انتفاع د شرط سره انتفاع د چا راځي سبب او شوافی وی انتفاع د چا راځي حکم اب بیا شرط په بیا کې چې کله خيار شرط ولګي بدل ته موږ دا و مرګرته کو چې او جی سبب موجود وي صرف حکم لره معنی وي مؤثر بچا کی حکم کې ولدا سیده وي ځکه ک بیا کې خيار شرط لګول دا خو د قمار معنی پیدا کوي نو د قصې نه کوم سره اشاره وته کوم نه د قمار معنی کومولو د بار بدا سی وکړي شي مؤثر به سبب کې نه ګورنه صرف چا کې به کو حکم کې دلته موږ نه په حق الحكم کنيز موږ د حنا فاصل مسلک دا د شرط چی مؤثر په حق د حکم کې نه بلکې په حق د چا کې سبب کې مخک راځه برګوري جی په بیا سلام کې خیرویتم نه دی ټیک ولی خیرویت کې خدا کار دی چې کله مشتری مبيع ویني خو خینشي نو بس بیا بفسخ کی دا سیوا کنه تیر شوی دا فایده بیا سلام کې نشته ولی نشته زه مشتری ما هدایت چې مال بغنم راکې شپږ میشته بس یا 2 میشته یادی کوي لس منه هغه مبيع ده نو اس کده هغه مبيع او دین دی کې خېلی می فلحال نه 2 میشته ټیم را لې الګ هدایت غنم را کما چې ولې د خوخ مې نشو نو زه بیا نشم بس کولای ولی دغه په ذمہ زما غنم او غنمو کې ذمہ کې قانون داري چې دا کمی در کول دي کې څه نقصانو به بدا پری د نور بدر کې عام طور دا قانون دی په زوات الامثالو کې چې د چا زوات الامثل شي چې ستا په چا باندې پوري به در کولو ټیک نو حکم دای چې بس دا پری د بل بدر کې نو به هدایت ماته وي چې نور غنم در کوم خبر به نور راوړي کغه مې خوښ نشو به وای چې ټیک د نور بدر کوم کغه خوښ نشو به نور در کوم ناغه فایده حاصله شوله به فسخه کول نه پیږي په نشوله نه خیرویت خو ال ټیکو چې به فسخه کول او فایده ورکول خو نه ورکي راضي بسيم وكذا لا يثبت فيه خيار رؤيته لانه غير مفيد دا مفيد نه بخلاف خيار العيب البته خيار عيب بکی ټیک دی مبيع خو خنش ولا عيب حادث وای مبيع کې عيب وبس کولای شي ولی موږ ویلیو چې خيار شرط انعقاد بیل رمانه ده او خيار رؤیت دا تمام بیل رمانه ده او پاد شي خيار عيب دي کې انعقاد بیل بالکل صفقه تام کیږي ده تمام بیع صفقه رمانه نوی نو بس صفقه تام ده لأنه لا يمنع تمام القبض تمام قبضة تمام صفقة ولو أسقط تاسو پوه شولې الګه مسله دا چې بیا سلام کې خيار شرط لګول ټیک نه دي نما او هدایت خيار شرط ولګاو خو لا په مجلس کې وو او یې واپس ختم کو نو بس به څه وکم دی به صحیح ده کنه کله چې فساد کمزوري او مجلس کې ختمي کې ویلې مو مخکنه مسله وګورئ ولو اسقط امام ظفر رحمه الله ول چې بل شهران چې بین سميږي کې خیل میخه ولو اسقط خيار الشرط كشري رب السلام خيار الشرط ختم کو قبل الافتراق ورأس المال قائم لا رأس المال قائم و هاك رأس المال ختم وبين بيلان جدا جاز دا جائز خلاف لظفر رحمه الله غوي نه صحیح کیږي او بيرا الساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود وقد مر نذيره وجمله الشروط برغوري جي صاحب د هدايه دا سکی چې مجموعه د شروط را ته بیانې بیا سلام کې کوم شروط دي بلند الفاظو کې بیانې ګورې کا وای مجموعه د شروط دا د اعلام راس المال د دریو شرایط لپاره یو عنوان کې خودلو څه اعلام د راس المال معلومات د راس المال هغه دا چې جنس به معلوم وي نوع به معلوم وي مقدار به معلوم وي دریو لپاره یو ټکی را لې رسې کنه به رسې
شاملين لإحدى كم ده بيان جنسي وصفته ونوعه وقدره تلور تراله نوع جنس بمعلوم بي نوع بمعلوم بي صفت بمعلوم بي قدر بمعلوم بي غير بره وتكراله او بل وتعجيله رأس المال بتعجيلي بلا وسم جي ویلو مجلس کې به قبضه کوي او به اعلام د مسلم فيه کې به جنس معلوم به مونږ ویلو نو معلوم به صفت به معلوم به مقدار به معلوم به دې ویلو کنه په دې لپاره لفظ اعلام د مسلم فيه او به ورپسې تعجیل کم از کم یو میشنټه به کې ویلو کنه وګورئ همدغه شان بیان د مکان د ایفا کم ځای کې به وتسپاري او قدرت به تحصیل باندې وي یعنی به قادرې ډېر بار موږ د الفاظ ویلو چې هین العقد نه هین المحل پورې به مارکیټ کې وګورئ دا وجمله الشروط مجموعه د شروط جمعوها مولانا جمع کړي بخپل دی قول کې اعلام راس المال دې کې څلور جمع شو جنس معلوم نوع معلوم او صفت معلوم او مقدار معلوم در راس المال وتعجيله دای بینځم شو واعلام المسلم فيه مسلم فيه څلور بدی کرال جنس د مسلم فيه معلوم نوع معلوم صفت معلوم مقدار معلوم او نو څلورو پینځه څو شو نه وتعجيله او تعجيل مؤجل به څو شو لس کم از کم یو مش وبيان مكان الايفاء اصل کې ځینی شرایط د مسلم فيه دي او ځینی د رأس المال دي نو اس کی مجموعه کې ډیریږي ښا بیان د مکان د ایفا کم ځای کې به وتسپاري والقدرت امدغشان قدرت على تحصيله الکا مسلم الیه بقادر بدی چې دغه مسلم به پیدا کیو به رب السلام ته وسپاري موږ ویلو کنه من حين العقد الى حين المحل فإن أسلم 200 درهم في قر حنطة 100 من هدين المسلم إليه و100 نقد فالسلام الأكبر وګوره ما هدایت سره می بیا سلام وکړه مال بعد دو من غنم را کوي توجه جی په 2000 روپۍ باندې بل فرض او 1000 روپۍ به نقد ورکوم لاس پلاس او 1000 بوله به چیرته مېش پس ورکوم نو ستدي بیا سلام څه حکم دی نو جواب دادی بیا سلام کې خو مجموعه پیسې د مجلس کې قبضه کول ضروری دي مسلم الیه به قبضه کوي او دلته شرط څه ولګو چې ضرب فی الحال وي او ضرب رستوي نو دا کوم چې فی الحال دي کې وټی کی او دا کوم چې رستوي د دې په حساب به ولګو د دې چې څومره حصہ جوړیږي د مسلم فيه هغه کې وټیک نه نو 2000 روپۍ دي 2 من غنم دي 1000 روپۍ حالي دي بس من کې صحیح 1000 روپۍ تاجیلی دي بس هغه کې یو من کې صحیح نه پوه نه شولې په وګورئ فین اسلم 200 درهم د 200 درهم بیان کړي فکر حنتتين د هنتو په یو کور کې دا یو کېل نوم دی 100 من هدين ما ضرور به مثال ور کړو کنه وصل سلب په کې دین وی په مسلم له یمن هدایت به وراله به چیرته دا ده کنه لاکشن سبا داسې بشي هدایت ما نظام مثلا د صورت به سره کوي سل درهم به قرض پوری دي صحیح شو نو د تمویل تانه یو کور غنم اخلمه به سلام باندې په 200 درهم سلب فی الحال در کما او سل می در پوری دي په کې حسابې کا نو اوس حکم داري چې د غسل کم فی الحال ورکې دي کې صحیح ده او کوم سل مدر پوری دی خو باقت بوخ کی قبضه ورنه کړه نه کنه د سي نو اسال المسلم فی الیه سی کی تاسو غره فین اسلم کشر بیا سلام وکړه لمی اتای درهم د 200 درهم په کور د حنتو کې 100 منها سل دغه با دا بدین وی علی المسلم الیه سمانا مسلم الیه تمن چې کوم دین دی دغه په وس کی حساب کا بس او 100 نقد او سل بل نقد در کما فالسلام في حصة الدين باطل تاسو پوه شولې ولی باطل لفوات القبض غسلو کې خو قبضه ونه شوله
او باقی سلو کې ويجوز فی حصه النقد کې ولی باقی کې صحیح ده ځکه چې استجماعي شرایط موجود دي ټول ولا يشيء الفساد اوس اعتراض ده چې لکه دلته خو نیم کې صحیح شو نیم کې فاسد ده بکار ده چې کم نیم کې فاسد ده د هغې په وجه باقي نیم کې هم فاسد شي که نه پوه نه شولې پې پسلو په عوض کې خو ټیک نه شو پسلو کې وی ټیک ده خو دا خو یو عقد ده یو صفقه ده نه د یو کې چې نه ده ټیک دی د فساد دی ورسېږي متعدي شي دی صحیح تم هم دی خراب کی خیال مو کنه لکه موږ ویلي هور او غلام خرڅول کې خیر مو هغه جوابداري به د فساد کمزور دی موږ مسله دا کړې و چې کله صفقې دوی که فساد قویوم دیو نقصان بل ته نه معتادي کیږي دا قاعده مې ویلې و اولم دا ویلي و که عقد یو صفقه یو خو فساد کمزور یو نو یو غبل ته به نه معتادي کېږي ته فساد چې کمزور دی ولی نور قصه کو ولا يشيء الفساد فساد نه خوريږي ولی نه خوريږي لأن الفساد طارين دا فساد خو شروع کنه دی رست راغلی طاری فساد کمزوري اذا السلام وقع صحيحا ځکه به سلام خو بنفسي ټیک ده بس زب پیسې در کوم علی مجلس کې ناشتي او تبر غنم راکې دا بیل خبره ده چې پاتېدونه مخ کې کچري ما سل حواله کړی او سل منوي یا مې ټولي حواله کړلې کسل می حواله کړلې سل می حواله نه کړلې د فساد رستورالې ولې مثال حواله نه کړې او کټول می حواله نه کړلې هم فساد رستورالې خطوري فساد دي نه کمزور دی ښا وګوره ولهذا لو نقد راس المال قبل الافتراق صح دغه وجه ده کنه اگر چې موږ ویلي دغه شانو هدایت ته چې لکه سلبه در پوری دی هغه به کې حساب کیا بیا سی بیرست در کومه او سل فی الحال خو بس به مې ورکه کمړ هو دا سلم دې درواله ټول کې صحیح شولا دا ولې صحیح کیږي فساد کمزور دی کله مجلس عقد کې واپس ختمینو ختمول يمشي تاسو نه رسیا ولهذا دغه وجه لو نقد کچری ورکی تر اصل مال نقد کی تر اصل مال قبل الافتراق اگر کویلی دی چې به سلطه پوری قرض دی غي حساب کا یا به در کومه صح بهم سیدا الا انه يبطل بالافتراق البته دمره د جدا شو مجلس ختم شو غسل بکی قبضه بسلونه شولا اوس خو فساد قرار ونی دا مثلا مخکې کړي وکا چې مجلس ختم شونه به فساد څه شي قرار ونی سي به نه صحیح کیږي لما بينا ده خبر مخکې مون بیان کړي وا وهذا لان الدين لا يتعين بالبيع الا ترى ملي څه وځدي و جواب را تاسو ټول لګ برو ګوري اصل کې دین چې ده کنه پیسې تاسو سبد د پتاین باندې هم متعین کیږي نه پتاین سرم هم دغه شان چا پورستا غنم پوری ناغه پتاین باندې متعین کیږي تا د غنم راوړه دا در کومه تا ول زټیک د بیت هغه کی خود نور راوړه او ماغي مثل دا در کومه ته نشي ویل چې مقبره کې پتاین نه متعین کیږي نو دین چې د پتاین باندې متعین کیږي نه توجه جی دلته بلکې دې لپاره یو نظیر خو درلې ما هدایت ته ویل چې تا باندې زما سلو په قرض پورې دی د ویل ټیک داو دا مثلا مخکې تیر شوی و نو زه به څه کوم دغه په بدل کې تماله د سکارو کړه هدایي کتاب راکړه د ویل زه صحیح ده هدایي کتاب راکو ورستو دوړو تصدیق وکړل چې پتا باندې زما ما او ته ویل پتا مې پیسې نشته د ویل په ما دې نشته تصدیق وشو دا به هم صحیح ده پوه نه شولې پی ولی صحیح ده ځکه دا پیسې چې کوم دې د شری د پتاین باندې متعین کیږي نه خو بس نورې به ورکم کنه کتاب ما سره پیسې به نورې ورکم نه رسې پی نه چې کله ابتداء داسې کاری کنه چې پیسې نه موجود به یې کوي ټیک ده نو که داسې وشي چې ورته ووایي فی الحال به دا در کوم او ځینې به پکې نه وي دلته اولا به یې ټیک ده خو که مجلس کې پیسې ورکړي ټیک به شي او که ورې نه کړي فساد به قرار ونیسي یاره لږې نوره بدله کوي که هدایت ته ما مطلق خبره ذکر کړې وی تا نه زه کور غنم اخلمه په 200 درهمو دا ټکي مې پکې نه وی ویلې چې سل به فی الحال در کوم او سل نه دا مې نه ویلې نو به یې صحیح وکنه وه صحیح وکنه خو به احکام داسې وي که مجلس کې مې قبضه د 200 درهم ورکړې وي هغه قبضه کړې وي خو صحیح به وي او که مجلس ختم شوی وي او قبضه نه وي کړې نه به وي صحیح نو دا تقید چې ولګي څنګه سل به در کوم او سل به رست وي
دا مکه شان حکم دی. څه مطلب هغه شان که مجلس کې په دې ټولو قبضه ورکړه ټولو کې به صحیح شي او که په کومې ورکړه په کومې نه ده کومو کې چې ورکړه کې به صحیح شي کومو کې چې نه ده نه صحیح کېږي. وجه څه اصل کې د پیسې بدر کوم یا فی الحال درواله ده په تعین نه متعین کېږي. خبره دا ده چې مجلس کې قبضه ورکوي که نه ورکوي ټوله خبره به دې کې ده. پوه شولې پې وګورئ. وهذا وجه دا سلم اصلا صحیح ده د هغې وجه بیانوي لأن الدین لا يتعين في البيع بيع کې خدا دین چی بتاین نه متعین کیږي پیسې. الا ترى انهما لو تبايعا تګور نه ما هدایت به وکړه دی وای نشي ما ول مال کتاب راکا بدین پتا ما نظم سل په پوری دی اغه کې ثم تصادقا بما بدوړو تصدیق وکړلو دڅ الله دینا چې به ما خو پتا سل نشته تاسو خبره پیږي نو کړه پیسې بتاین متعین کېدلې نو کوم یو ځمانه چې دنه ما کتاب اخیسته خو نشته به کار د به ختم شي خو څنګه به تعین نه متعین کیږي سبق نه کوي نورې باور کوم پته لګي پويږي کنه به لا يبطل البيع فينقض صحيحا. لهذا دلتم بيع اولا سيدا دا خبره کول چې سلب فی الحال در کوم سلب رستو دل اعتبار نشته. اعتبار دی لده مجلس کې قبضه پټول ور کوي ک بلوغ ور کوي کنه بلوغ هم نه ور کوي لکه څنګه چې مطلقاً وي ب 200 درهم و در نخله مغي کې دقه خبره ده پټول قبضه ور کوي هدایت پټول قبضه کوي ک بلوغ کوي ک بلوغ هم نه کوي. قال قدري مولا فرمای ولا يجوز التصرف في راس مال السلم والمسلم فيه قبل القبض. برو ګوري چې په بیا سلام کې مسلم فيه کې رب السلام د قبضې د مخ کې تصرف نشي کولای نور خو اصطلاحات پیږي او برأس المال کې مسلم الیه چې د هدایت هغه د قبضې د مخ کې پکې تصرف نشي کولای. الکه مسلم فيه کې رب السلام ولې نشي کولای ځکه مسلم فيه خو مبیا ده او مخ کې موږ مسله ویلي مبیا کې قبل القبضه تصرف کول جایزه نه دي نه رسېږي نور خبره کو. ولا يجوز التصرف في رأس مال السلم والمسلم فيه قبل القبض. اما الاول هر شيء اول دي مبيع مسلم فيه دي فلما فيه من تفيت القبض اچھا جی دا غیا دی مدا رأس المال رأس المال کې تصرف ولي د دې وجه مال نه دی ویلي ولي صحیح نه دی وجه دا چې ما د غنم واخصل ملزم ولا د روپۍ در کومه روپو باندې لا د قبضه نه د کړو تصرف یو کړو څه مطلب دی یاسین ته ویل کمام پورې د کم قرض پورې وغي کې تددنه وصول کا خبره پوه شوي. نو وس رأس المال معنی مجلس کې د مسلمانۍ د طرف قبضه ضروری و به نه کړه وخت مسله تیر شو کړه فلما فيه ذکر بدی د وجه دینه چې بدی کې من تفیت القبض المستحق فوت شولا قبضه کما چې واجب قبضه و داقت په وجه دا شرعي وجوب کا دا څوک ختمول هم نشي شرعي حق. او اما الثاني هر چې دویم مسلم فيه کې قبضه ولې ضروری ده قبضه نه مخکې تصرف نشي کولای فلان المسلم فيه چې دا کنه دا خو مبيع ده او تصرف مبيع کې قبل القبض شي لا يجوز ولا يجوز الشركه والتوليه في المسلم فيه الاكبر ګورئ مسلم فيه ما هدایت پوری هدایت لمی 1000 روپۍ ورکړلې مال بدا من غنم 2 میاشتې پس را کوي دغه غنم مسلم فيه ده زه اوس په دې کې شرکت کوم څه مطلب شرکت کوم دی خالد ته مې سکارو کا 500 روپۍ 50 روپۍ را 1000 روپۍ مې ورکړې کنه 500 روپۍ را کا وسنیم غنم بستاشي شریک بشو یا مې ته ویل چې تولیه در سره کوم هدایت دا خالد سکارو کا 1000 روپۍ مې هدایت لور کړی تمال زر که بس غنم ستا یا د غشان مرابحه وغیرہ کول یا د غشان وضعیه کول دا ټول ټیک نه دي ولی دا خو تصرف کول لما بیا کې هر وسمنه ویل چې تصرف ټیک نه دي. وګورئ ولا يجوز الشركه شرکت ټیک نه دي تولیه ټیک نه ده فی المسلم فيه کې لانه تصرف فيه دا خدای تصرف کول لی دا قبل القبض نه ده سي. فإن تقايل السلام لم يكن لو أن يشتري من المسلم إليه برأس المال شيئا لکبر وګورئ هدایت سره می بیا سلام کړی دا 1000 روپۍ می فل حال ور کړی دي او مال به 2 میاشتې پس من غنم را کوي دا بیا سلام ده به د سکو چې لکه دواړو دا مشوره وکړه چې بس قاله کو دا بیا ختمه واپس پوه شولې به نو وس
زکه وسوي ما هدایت تا له ما 0 روپۍ درکړي کنه ویاو مړ بس اقاله خو دې ته وای تاسو نور پوهیږئ چې مشتری به پیسې خپل واپس کی او بای به مبيع خپل واپس کی دسه ده کنه دلته خو غنم لما قبضه کړي دینه چې ما نه هدایت واپس والی البته ما روپۍ ور کړي دي زه روپۍ واپس کوم نو که زه هدایت ته سیو ما چې کوم 0 روپۍ مې درکړي د هغه بځې معنی ماړه بس روپۍ پرېدا وربش پکې راکزا یا پکې د هدایي کتاب راکزا دا نه د جایزه ولې نه د جایز نور اسانه د خبره ګوري فین تقایا لک چریدوړو اقاله وکړه د سلام لم يكن له نو رب السلام لنا جائز ايشتري من المسلم اليه جواخل د مسلم الينا براس المال باندې شيئا څه حتى يقبضه كله الا بسيكي چې پورا زره پیسې ته قبضه کم به کڅ سوال ما غستلې شما دلیل نبی له سلام فرمایي چالک رب السلام ته فرمایي چې کله تاسو اقاله وکړه بس یا خو بده سکه چې مسلم فيه بواخل کې اقاله دي نه کړي فسخ دي نه کړي او که فسخ دي وکړه به خپل روپۍ علي بل شي نشي ورته وي لقول عليه السلام لا تاخذ تم اخلا الا سلامك مگر مسلم فيه دي دا صورت کې چې کله به ټیک شي به سلام او یعنی اقاله فسخ نه کوي او راس مالک یا خپل راس المال دی واخلا دا کم صورت دی عند الفسخه ویږي کنه بیا ولانه بل ورلک برغوري تاسو د عقلي وجه لګه شان مشکله ده د څه خو ما 0 روپۍ دي کنه او تاسو د بده د اقاله چې په حق د متعاقدینو کې فسخ ایدا موریدلی وکنه او په حق د ثالث کې بیا جدید دی نو په حق د ثالث کې دي سب په حق کې موږ به جدید جوړو نو به جدید کې خو قانون دار چې مبيع به موجود دی دلته دا مبيع چې دا کنه بده بیا سلام کې هغه خو غنم دي هغه موجود دي نه نو اوس موږ به مجبورن د به جدید جوړولو د بار دا کومه پیسې چې زما په هدایت پوری دي د رب سلام کومه پیسې په مسلم له ته ول کړی دي دا به مبيع کو دا رأس المال به مبيع کو یا رب بدل لګي اوس لګلندو ما بیا سلام کې چې اقاله کو په حق د متعاقدینو کې دا څه ده فسخ نه تاسو په دا عام به کې به سلام کې خو په حق د ثالث کې بیا نو به جدید جوړېدل د بار خو مبيع موجوده کنه به موجوده نو مسلم فيه خو مبيع جوړول نه شو ولا خوشته دی نه اوس به څه کو د رأس المال به جوړ کو مبيع پوهه شولې به خو سره شولا او چې کله موږ رأس المال مبيع کړل او مبيع کې قبل القبضه تصرف جایزي او زه تصرف کوم کنه پیسې ته ته پاتې اماله به کې وربشه راکړه دا خو تصرف شو یاره پوهه نه شولې دغه لانجه پکې را لګوري ولانه بل وجه دا رأس المال چې دی اخذ شبهان دی خو اخصل مشابهت بالمبيع سره مشابهت را لې نو فلا يحل التصرف فيه وسبدي کې تصرف ټیک نشو قبل قبضه تصور رسیدلې خلکا او سوال دار چې دغه مسلم فيه نه مبيع ولې نه جوړي چې رأس المال نه جوړي وای مسلم فيه شته اورا وهذا لان الاقاله اقاله چې ها کنو مبيع دی ولې جوړي جی په حق د ثالث کې به جديده د مبيع بخامخه جوړو نه به بل سوال هغه بل نه ول نه جوړي غشته دی نه راځه لان الاقاله چې د به جديده د په حق د ثالث کې اوس قبل سوال را لې خو مسلم فيه مبيع کنه ولا يمكن جعل المسلم فيه مبيع ممکن نه چې مسلم فيه مبيع کو وللسقوطه اخو ساقط لري نشتا فجعل رأس المال استحسانا در رأس المال من وګرځول څه مبيع لانه دين زکداهم یو دین دی کنه په مثل مسلم فيه باندې څه مطلب دین دی پتاین ماینه متین کیږي مسلم فيه دین ویدم څه دی دین دی بس ټیک شو مبيع دی جوړه کړل مسلم فيه الا انه لا يجب قبضه في المجلس لکبر وګورئ اوس سوال جوړیږي سوال دار چې په سلام بیا سلام کې بر سلمان باندې مجلس کې قبضه ضروری کې نه لکه دا هونه نه ولنې مسله وا نه ولنې مسله او دلته تاسو په حق د ثالث کې به جديده کړه یعنی بیا سلام جديده نو هدایت خو مال د رأس السلام چې دي کنه د رأس المال وما دا په الحال مال قبضه کې نه راکې څه کوي قبضه کې نه راکې نو دلته خبر رأس المال باندې قبضه ونه شوله دا څنګه صحیح شوله
پتن لګي پوه شوي کنه به اوري ما هدایت ته ویلو پتا مې دغه کې 100 روپۍ پوری دي کنه هغه کې مال څه راکا وربشر راکا اوس راشي معترض وای چې په حق د ثالث کې وای سلام ده وای سلام کې خو ضروری ده چې رسول مال باندې با مسلم الیه څه کوي قبضه کوي اوس خو قبضه نه کوم مال خو د روپو په ځای باندې وربشر راکي قبضه مې په وکړه یا یې دا قصه بدله کړه سی وایا تصرف پر رسول مال کې قبل القبضه جایز وي دلته خو تصرف شو کنه مسلم فيه کې ما رأس المال کې سیده رأس المال کې قبل القبضه تصرف جایز وي وسم ویل نه جایز کنه دلته خو تصرف شو دا څنګه بیا سلام د پاک د ثالث کې پوه شوي کنه بیا د چا په حق کې بیا سلام وا د یوسف نا خودل ته نه صحیح کیږي ویل نه صحیح کیږي نه زبر رأس المال قبضه کوم او دویم تصرف هم کوم وربشتي پکې علاوه جواب داري بھائی جواب داري دا سوال کمزوري دی جواب هم کمزوري کو وښي وتا هدايه مولا د چکړی دی نو چې بي دا انتهاء بیا سلام دا ابتداء نه دا ابتداء خو اصل کې حقیقت کې اقاله ده نو ابتداء بیا سلام نه ده نو د بیا سلام په شان ټول احکاماتو کې نه ده چې اوس موږ کې ټول احکامات جاری کو ادا چې لګوي وته ګوره ان الا انه لا يجب قبضه في المجلس مجلس کې به قبضه ضروري نه ده ولله انه ليس في حكم الابتداء دا په حکم د ابتدایي به سلام نه ده من کل وجه چې ټول احکام به جاری کو چاله قبضه ولي ونشوله پوه نه شولې به خلک به وګوري انتهایی مزیدار صاحب د نهایي کړي دي او تاسو له ډېر مزم درکې هجي زاغه نهایه د کڅاغي کی ګورم چې کوم یو دی حواله مې ورانه نه ورکړي وتوقف عنایه دلک وتوقف علیه لک ورګوري صاحب د عنایه ډېر انتهایی مزیدار خبره کړي تاسو متوجه شئ لکشان پېما بیا سلام کړي و هدایت سره به قاله کو ما وتویل چې تعالی مې کمی ضرور وې درکړي دي اما ته واپس کا هغه به مالې مال وربشر راکا نو سوال دا جوړ شروع چاله کدا خو په حق د ثالث کې بیا سلام ده دا خبره پوره کې لکشان دغه پیسې چې هدایت سره کمی ور سره دی مولا ور کړی هغه موږ څه جوړ کو مسلم فهم جوړ کو که خیلمی سم جوړ کو ځکه بل شي خوشته دی نه کنه وسم ویل دا مسلم فيه کو کنه نو سائل سوال دا جوړ کو چلګه رأس المال باندې قبضه ضروری ده دل خو نه شولا ځکه دې دا مال د پیسو په ځای باندې سره کوي وربشر کوي صاحب دې نه وي صاحب دې دی وې سيزان ته خبره غرانه کړی دا بھئی مونږ خپل ته ضرور په مسلم فيه جوړه کړی دا کنه یار سره رسول مال هم دې نه جوړ کړی چې قبضه په مجلس کې ضروری ده پوه نه شولې به مونږ دې څه جوړه کړی مسلم فيه باندې قبضه مجلس کې ضروری دا څه قصې به کې چې لکه وای سلام ابتداء خو نه د چټور شرایط پکې راولو ځان ته خبره سخت کړه ما خپل پوه نه شولې به ور ما د غنم خستي په 100 روپۍ زر باندې به محبت څه کوله اقاله او ته ویل چې مسله دا شروع ده 100 روپۍ په ځای ته مال سره کا اور بشراکا نمونږ دانه د سي او عقلي وجه ولا څه بیان کړل چله کنه تصرف بغیر قسم وکړل کنه ورحال دا حق د ثالث کې بیا جدید ده نو سوال جوړیدل چې حق د یوسف کې بیا جدید ده نو بیا جدید مسلم بیا سلام کې خو قبضه ضروري پر رسول مال باندې د هم مال پیسې نه راکې ور بشته علم سوال دا جوړیدل جواب یې څنګه لن شو بی اخو مسلم فيه ده کنه یار مونږ مسلم فيه جوړ کړل هغه راسي کنه به راسي خدا غل چې نقود نه ښه 100 روپۍ مې یادوي دا چیرته بل شي یاد کوي غره نقود کې خو کستاسو ذهن کې بیا سلام نه صحیح کیږي ما مثال له پیسو ورکو پیسو به بدل کړي وګوره وفيه خلاف ظفر بدي کې امام ظفر رحم الله خلاف دي والحجه عليه ما ذكرناه امام ظفر رحم الله دې مسله کې اختلاف کوي اي في جعل راس المال بعد الاقاله مبيعا جوړول راس المال لره او اذا زنما نما هغه څه وي وإذا سل کې دین وګرځول په ذمه د مسلم الیه کې فكما جاز الاستبدال بسائر الديون هدایت لما رسول مال ورکړې کنه نو چې موږ اقاله کوو د رسول مال لغه ذمہ دین دي دین کې سړی تصرفات کولې شي بدلته هم کولې شي څه خبره نشته قال القدري مولا فرمایي ومن اسلم في كل حنطه بس